الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علماء کرام درد للحد درسونه روان دي. مغربي فکر فلسفه بیانېږي. په پرونی درس کې اسلامي تهذیب موږ بیان کو. تاسو ته د اسلامي تهذیب موږ ویلو چې اسلام یو علمگیر تهذیب دی. د بنیادی شاخونه توحید د باری تعالی دی. په دې به تاسو بحث کوئ، په رسالت به بحث کوئ، په قیامت او دغه شانته کې اخوت اسلامي دی، دغه شانته کې انساني حقوق دي. په د اسلام دوستانو په دین او دنیا کې مطابقت موجود دی. ښه دا نه ده چې موږ رحمانیت ولای، په دې کې طهارت او پاکیزګي موجود ده، په دې کې سادګي ده، په دې کې عدل او احسان دی، او په دې کې انساني شرف او اکرام موجود دی. په دې باندې دا عبارت تاسو به ځان سره واړوئ. موږ د مسلمانانو تاریخي کارنامې هم پرون ویلې وي دوستانو، او دې سره سره دوستانو موږ د یو عیسائی مورخ فیلپ چې د یو کتاب لیکلی و هسټري اف د عربس په نوم باندې، تاریخي عرب چې ورته وایي، هغه نه هم موږ څه وضاحتونه کړي. نن به راځو موږ چې زمونږ د الحاد دا پیریډ چې دی د رد الالحاد منصبان متوجه اوسئ. نو دلته به تاسو د فلکیاتو متعلق څه ناڅه معلومات لرئ. د جدید فلکیاتو باندې کوپرنیکس کړي. څوک؟ کوپرنیکس تاریخ پیدایش بل تاسو ویلو 1400 څومره 73 غالبا 73 او تاریخ پیدایش 1543 کو څومره وروسته تیر شوی دی. دا د کوپرنیکس دی وایي چې د جدید فلکیاتو باندې دا خبره د دوی غلطه ده. نن به تاسو وایي چې فلکیاتو د جدید فلکیاتو ابتدا مسلمانانو کړی ده. چا کړی ده؟ مسلمانانو. ځکه چې هغه د مامون رشید بل الته ورته بیت الحکمت جوړ کړی او رصدګاه جوړ کړی. په دې کې به دا مسلمانان ساينسدانان ناست او دوی پکې تحقیقات کولو. کله چې دوی دا کار شروع کو لکه د جاز اوس جازونه لوسی د دې ماډل چا پیش کړو؟ دا عباس بن فرناس. چا؟ عباس بن فرناس. دوی چې دا مرغۍ الوتل شي، انسان الوتل شي، به د یو کس ته وزر ولګول خو بیا و هغه را پریوتو. به د سوچ کو چې دا د مرغۍ چې الوزي وي د لکې د سینې غي، نو بیا لکه د جاز تصور دا څونه تصورات چې دي کنه د جدید ساينس دا چا پیش کړی دي؟ دا مسلمانانو پیش کړی دي. اوس په دې باندې اوس راځو موږ وایو چې د مسلمانانو په معاشره کې د فلکیاتو ابتدا د کله نشوي ده. که تاسو طرف د فلکیاتو په باره کې کوئی وایي چې کوپرنیکس دا کړی او غلیون دا کړی او نیوټن دا کړی، د ورته مسلمانانو کارنامې هم بیانې. په دې باندې علماء کرامو کتابونه لیکلي دي. بسم الله که عبارت څه وکړه خیره. بسم الله الرحمن الرحیم. مسلمانانو په معاشره کې د فلکیاتو ابتدا مسلمانانو د اول ورځ نه د جدید ساينس ضرورت پوره کولو لپاره د یونان د فلسفي عربي ژبې ته منتقل کړي و. د مسلمانانو په معاشره کې په اتیا هجری کال کې ګوره په ابتدا کې اوله صدۍ کې دوستانو په اتیا هجری کال کې د خالد بن یزید بن معاویه رضی الله عنه متوفا د یزید دوی خالد جی د هغه په دا کې هم چا بس اسیا نبی په دور فلکیاتو او د فلسفې شروعات ابتدا اوله صدۍ کې زمونږ د فلکیاتو ابتدا کړی ده. کان خالد اول فلاسفه الاسلام خالد یو دار ترجمه قائم کړی و. هغه یوناني ژبه والا جمع کړی و. هغه خپل کار سر ته نو رسول چې د بنو عباس خلافت راغی. په بنو عباس کې دویم خلیفہ منصور عباسي مایا خلافت ختم شو او ډایرکټ د بنو عباس شروع شو. په دې کې هم دریم خلیفہ منصور عباسي کوم چې متوفا 158 دی هم فلسفې ته ډېره ترقی ورکړې و. هغه ډېر علم دوست انسان او په خپل هم ذی علم كان عارفا بالفقه والادب مقدما في الفلسفه والفلك. ګوره په فلسفه او په دې کې د ډېر زیات دسترت حاصلو د خپل دا شوق وکړو. پنځم خلیفہ هارون الرشید 193 هجری هم د دې په نقش باندې قدم باندې لاړو، لیکن د حکمت د فلسفې شاندار دور هغه خلیفہ مامون رشید په زمانه کې دوستانو دغه دربار کې د به څوکړو د به په خپل مجلس کې په دربار کې هر مذهب والا راجمع چې کوم تعلیم یافته خلک وغیرہ جمع کړو دوستانو. د هغه په دربار کې به د هر ملت او مذهب خلک حاضر. مامون رشید د یونان د بادشاه میکال ثالث ته د تحفې او تحایف ورلې چې تمام د ارسطو کتابونه راولې او د دې سره معاهده وکړه چې د قسطنطنیه کتابخانه ارسطو د چا شاګرد دی؟ ارسطو د چا شاګرد دی؟ دا ورنه سره چې ارسطو د چا شاګرد دی؟ زه متاسف بل څه ویل ارسطو قبل مسیح تیر شوی اسلام مسلمان دی. چا مسیح دی رجل خدای کشته دی. او افلاطون د چا شاګرد دی؟ پورا 500 روپۍ راغله کې نه مړه د سقراط شاګرد دی. زه مخکې جی سقراط دا وایي نه پیژنم. سقراط د لزار ورکړو د دې پرستۍ نه انکار کړو. مخکې د دیموکرات
اوس په لار روان چې دي د قسطنطنیه کتابخانه موږ ته حواله کړي نو مسلمانانو د فلسفي کتابونو حاصل کړل چې په هغه د افلاطون ارسطاطالیس دا ارسطاطالیس او بقرات جانلوس اقلیدس د فلسفي قیمتي کتابونه مسلمانانو لاسته راغلل. محمود رشید په دې کې ثابت بن قره مامون رشید په دې وخت کې ثابت بن قره او جيش او حبیش بن حسن او حنین بن اسحاق دا حنین بن اسحاق چې دا عیسائی او دوستانو د ترجمه د لپاره متهم چې تاسو د عربی ژبې ته راوړل کنورټ کې ولې هغه په یوناني ژبه کې نو دا د عربی ژبې ته متهم حالکه دې وخت عیسایان په تیارو کې پراته کو نا خواند او جهالت دوستانو دې وڅونه ناولې ګرځي ورته ته خدای ته نږدې د مامون رشید چې جسم صفي یو سړی نه کوي کنه دا ما ته نن موږ د یورپ خلک خبرې کوي یورپ دا یورپ ناولي خلک دي د ټولو نه ناولي قام چې دا یورپي قام دی خو دا بده مرغه چې څوک په موږ باندې اوس زموږ ټول وسایل د هغوی په قبضه کې دي او موږ خپل غلامان جوړ کړي فکري غلامان خو دي دا زموږ بچي ولې ملحدان کېږي یو پکې فکري غلامي ده د مغرب تپوس کېږي وایي که ته باچا شې څه به کوې زه به دا ټول وطن خرڅ کړم او یورپ ته ورته لاړ شم چې دونه ستا فکري غلامي موجود ده خامخا به مخکې ځه ته به بیا د هغه عقیده هم خپلې د هغه عقیده هم خپلې بیا به ملحد کېږي د مامون رشید په زمانه کې فلکیاتو ډېره ترقي وکړه چې ډېر ثمره د اندلس او سپین مسلمانانو هغه د ترقي والا دور دی مسلمانانو چې په ساينس ته څومره ترقي ورکړ دا هغه د ټول انسانیت لپاره ترقي ضامن و لیکن کله چې هغه ساينسي علوم مغرب ته منتقل شو نو هغه ساينسي علوم د مذهب خلاف استعمال لور شروع کړل ورته زمونږ په وخت کې چې کله فلکیات زمونږ په دا کې زمونږ په دسترس کې ساينس دا یو فلاحي اداره و چې فلاحي اداره اوس د انسان د خواهش پوره کولو اداره جوړه شوې ده دوستانو چې نتیجه دا شو چې نن ټول مغرب د ساينس په وجه د الحاد په فتنه کې گرفتار دي چې د هغه په وجه نن ټول مغرب د خپل ژوند د مقصد نه خبر نه دی او ساينسي علوم صرف د انسان د خواهش د پوره کولو لپاره استعمالوي صرف ساينسي د ضرورت د انسان د خواهش د پوره کولو لپاره ساينسي مضامین چې کال د مسلمانانو په معاشره کې موجود په هغه وخت کې د ساينس مقصد یو فلاحي اداره او کله چې مغرب ته منتقل شونه د ساينس په وجه د هغوی د مذهب نه شونه ځکه هغوی وایي چې مذهب د ترقی په لار کې یو خنډ او رکاوټ دی نو نن سبا زموږ په معاشره کې هم داسې خلک موجود دي وایي چې مذهب د ترقی په لار کې خنډ دی خدا خبره او یاد وساتئ چې د عیسایت خود سخته مذهب چې ټول عمر انسانیت د علم نه محروم کړی دی او چیرته د اسلام پاک دین چې همیشه انسانیت علم تلقین کړی دی اوس راځو د فلکیات مبارک تاریخ موضوع غرض بیانوم در تعريف فهم الفلكيات تعريف علم الفلكيات هو علم يعرف به أحوال الأجرام الفلكية والكيفية والوضع والحركة وما يتعلق بذلك فلكيات ده هغه علم نوم دی چې د کوم په ذریعه سره چې پیژندل شي ستارې او سیارې او کهکشانګانې وغیره او د هغوی تخلیق او عمر او د هغوی په مابین کې فاصله او د هغوی جسامت کثافت درجه حرارت ایام وصال مدت د حرکت سمت او اجزایی ترکیبه او عناصر وغیره پیژندل ته علم فلکیات وایي شاباس یو د ستاره یو د سیاره ستاره څه ته وایي او سیاره څه ته وایي په دې پوهیږئ ستاره چې وي د دې خپل رڼا دي لکه انور دا ستاره ده زمونږ دا سیارې دي ځمکه دا مریخ دی سپوږمۍ دا سیارې دي د دې خپل رڼا نشته موږ که چېرته انور چاهې کړو نو موږ به اته منټه وروسته خبرېږو بس بیا به دا دنیا ختمېږي موږ زموږ ټول ژوند د دې انور سره تړلی دی سره دا موږ ته انرژي راکوي که چېرته انور ختم شو دا ستا دا دنیا دې لاړه به سر وخوړو دویم نمبر موضوع د علم فلکیات موضوع علم الفلكيات الاجرام الفلكيه باعتبار الحيثيه المذكوره في الهدم د فلکیات موضوع چې د هغه ستارې او سیارې او کهکشانګانې وغیره دي په اعتبار تعریف کې ذکر شوی حیثیت کوم چې مخکې د ذکر شوی دی غرض او غایه د علم فلکیات معرفه احوال العالم الفلكي ترجع النفس الى مبدأ العالم وليستمد بها في فهم الفلكيات والسنه والفقه شاباس ما اخذ فهم الفلكيات مفتي اسد الله شهباز صفحه نمبر فهم الفلكيات ورپسې ګورئ د دې علم په ذریعه سره د عالم احوال عجيبه حسن ترتیب مضبوط نظام او الله تعالی د قدرت کامله او حکمت زموږ د علم د باسات مطابق پیژندل شي خپل علم مطابق دا پیژندل د دې عرب او آیات په دې باندې څه کوي ځان په انسان حق ته رسېږي دې سره د دا دغه پیژندل شي دا شانته کې دا قبول وې هلال دا ټول په فهم فلکیات سره پیژندل شي دوستانو او د دې علم په ذریعه د الله تعالی د وجود توحید عظمت شان مبارکه او د فقهي مسائل د دې علم په ذریعه سره علی وجه البصیرت پیژندل ورسره اسانيږي شاباس اوس دلته اوس یو څو سيزونو نمونه تاسو پیژنئ په فهم فلکیات کې اجازه کوله دلته په تاسو یو څو دغه پیژنئ تعریفات یو څو سيزونه به پیژنئ ما څه ته وایي وزن څه ته وایي کثافت څه ته وایي حجم څه ته وایي دغه شانته کې د دې عبارتونو نظر در ما څه ته وایي ماس معنا کمیت دی کوم جسم کې موجود د مادي مقدار ته ماس او کمیت وایي
کوم جسم کې موجود د ماده مقدار څونه دی لکه دا ستره ده په دې کې د ماده مقدار څونه دا د کې څونه ماده ده د ماس د تسوي کمیت په یو ماس ورته وایي دویم وزن څه ته وایي د وزن نه مراد هغه قوت د کوم په سبب چې سیاره ځان طرف ته یو څه اوس دا سپوږمۍ ده کنه د کې هم یو د وزن دا اوس دا زمنګ د سمندرو په شار دي د انور کې طاقت موجود دی دا نور سیاري ځان ته راکاږي څه کوي ځان ته راکاږي نو دا د وزن نه مراد هغه قوت دی د کوم په سبب چې سیاره اوس په دې نور کې څونه طاقت دی چې دا غیر شابه دا سیاري ځان ته راکاږي دا ګور دی وی دي د قوت جاذبه وچه متجاذبه د تک ګریویټیشن وای په انګریزي ژبه کې موږ ورته کششي ثقل ویو په دې نور کې دونه پاور دی دا دونه غټ دی چې دا نه سیاري غیر شابه ځان ته راکاږي د دې مراد وزن دی کثافت څه ته وایي د کثافت تعریف د کوم شي هغه مقدار کوم چې په خاص رقبه کې راشي هغه ته د هغه څه کثافت وایي حجم د حجم تعریف ریاض کې ریاضي کې حجم تعریف د یو ځای هغه مقدار کوم چې جسم درې اطراف راګي او په انګریزي ژبه کې حجم والیم ورته وایي لکه اشکالي اجسام مثلا مخروط مکعب واقع استوانه منظور احرام قره دې ته څه ویل کېږي دې ته حجم ویل کېږي چې اشکال او کلیاتو په ذریعه معلومیږي په علم طبیعت کې کثافت د کوم شي د کمیت او د هغه د حجم درمیان کې نسبت وي او هغه کمیت په حجم باندې تقسیمول شي دې ته بیا وروسته ورته ګوري طبیعت په انګریزي ژبه کې فزکس وایي او شابه د فزکس تعریف دا د هغه ساينس د ساينس هغه شاخ دی په کوم کې چې د فطرت او طبیعت په بنیادی قوانینو باندې تحقیق کیږي په کوم سره چې د دې کائنات نظم او ضبط برقرار دی د فطرت د قانون د څلور اساس په باره کې تحقیقات کوي هغه څلور اساس د زمان مکان ماده قوانین د طبیعت څو دي تاسو ته بل زما ویلو څلور دي دلته رام له د غوړه زمان دی مکان دی ماده او توانایي دی اوس ملحدین من نظام تختی د جدید ساينسدانانو دا نظر دی چې د بیگ بینګ وروسته د څلور واړه شي نه پیدا شوی دی اول ماده پیدا شو دی وی چې نه توانایي مخکې نه موجود و موږ چې توانایي مخکې نه موجود ورو د لبه څنګه د مخکې نه دا ترتیب برابر دا خبره د دوی غلطه ده اوس دې ځکه حالانکه والو حراره مشهور چې غټ ساينسدانان دي دی وی چې څلور شي نه د بیگ بینګ وروسته پیدا شوی زمان مکان ماده او توانایي اوس ملحدین چې موږ راټول کوی توانایي موجود ده نه ختميږي نو جی نه پنا کیږي نو موږ دا خبره ستاسو غلطه ده د ماده تعریف ماده ته په انګریزي ژبه کې میټر وایي او د دې نه مراد هغه عنصر دی د کوم نه ټول شیزونه جوړ شي د کریم فلسفه ورته ذره وایي د ماده سرور اقسام د ماده به سرور اقسام دي دوستان اول ګیسونه دي دویم مایع دي دریم جامد دي او څلورم شاکله ورو دي زر درو ګیس د ماده حالت په کوم کې چې دا ماده د ګیس په حالت کې چې وي دی وخت دا څنګه وي زر درو ګیس د ماده حالت چې په کوم کې چې د ماده په کوم خاص شکل کې نه وي بلکې د دې ذرات آزاد حرکت کوي ګیس چې په کوم لوحي کې بلکې دا ګیس په کوم لوحي کې بلکې که شکل اختیاري دی وخت دا آزاد دي دوستانو دویم مایع دي د ماده یو طبيعي حالت په کوم کې چې ذرات نرمي او په دې حالت کې ماده په هر شکل کې بدلیدل شي په دې حالت کې د ماده سطح عموما همواره لکه وبشولې مایع د وبد روانه دریم نمبر سالم یا جامد بس د ماده طبيعي حالت دی چې په دې کې ماده خپل حجم ته په تبدیلی کې مزاحمت کوي یعنی د ماده سخت وي لکه غرونه لرګي وغیرہ څلور شاکله دې ته په انګریزي ژبه کې پلازما وایي دا یو کثیر الاستعمال لفظ د الفاظ د لفظ په مختلف شاخونو کې استعمال شوی دی په طبيعتو کې د استعمال د یو باردار هوا او ګیس په تور شوی دی چې اکثر ګرم اوس ثقل ګریویټیشن تعریف څه ته وایي عقل ته درنواله وایي او دې ته کشش ثقل هم وایي د کشش ثقل تعلق د جسم د کمیت سره وي په انګریزي ژبه کې ورته ګریویټي وایي او دا چا ایجاد کړی دا د دې نظریه چا ور کړی دا په 1666 کې مشهور برتانوي ساينسدان نیوټن نظریه پیش کړی هغه چې کوم جسم څومره غټ وي دا کشش به زیات وي په کائنات کې ټول اجسام یو بل جسم ځان ته راکاږي د لمر کشش کې ټول نظام شمسي د ځان سره تړلې دي مکان څه ته وایي زمان څه ته وایي زر درو مکان زمان یعنی سپیس ټایم اسمان په وسعتونو کې په کروڑونو اربونو ستارې او سیارې موجود دي ساينسدانانو نظریه د زمان او مکان په اړه د صدونه را روانه که هغه نظریه د فلسفه قدیم دی او که هغه نظریه د فلسفه جدید ده د ارسطو والا د نیوټن په ساينسدانانو خپل نظریه پیش کړې دي د نیوټن د قوانین حرکت نورسته آینسټاین نظریه د اضافت د مکان او د زمان یعنی سپیس ټایم جدید نظریاتو آغاز وشو سټیفن هاکن په خپل کتاب وخت مختصر تاریخ کې لیکلي چې مکان د زمان نه مکمل تور باندې آزاد دی دا د یو بل سره لازم او ملزوم دي بلکې هغه چې د دې سره یو ځای شي بل څه جوړ شي کوم چې مکان او زمان وای ټایم او سپیس وای
زمان د مکان په حیثیت سره کله وخت مسلسل خور شوی معلومیږي او کله راغون شوی او محض په یو څیز ثانیو په یو څو ثانیو کې راجمع شي. د نظریه اضافت مطابق مطلق وخت هیڅ معنی نه لري. د هر فرد او هر شي لپاره د وخت ځان ته پیمانه ده. د کوم انحصار چې په حقیقت باندې کیږي چې هغه څه په کوم مکان کې په کوم اړه حرکت کوي په هغه ځای کې د زمان او مکان انفرادي حیثیت ختم شي او مکان زمان تشکیل کړي شي. د مکان زمان د نظریې نه یقیني تور دا معلومیږي چې زمان هم د مکان په شان حادث دی. یو وخت چې دا نه او یو وخت براشي چې دا دواړه به فنا شي. د زمان او مکان د اضافي کېدلو تصور په 16مه صدۍ عیسوي کې آینسټاین په کال 1905 کې پیش کړ. شاباش. آینسټاین دا نظریه پیش کړه چې وخت او فاصله دواړه تغییر پذیر دي او دا یې واضح کړه چې د زمان او مکان ټایم او سپیس مطلق کوم حیثیت نشته لري بلکې دا دواړه محض اضافي حیثیت مطابق زموږ په ادراک کې راځي. هغه دا ثابت کړی چې ماده یعنی میټر توانایي انرژي کشش یعنی ګریویټي زمان ټایم او مکان سپیس په دې ټولو کې یو خاص ربط او نسبت موجود دی. د دې نسبت په بنا باندې د هغه تشریح ممکن ده که چېرته موږ په دوی کې یو بل نه جدا کولو کوشش کوو نتایج به اکثر تبدیل کړي. کله چې موږ ته د وخت او د یاد ځکه هغه چې دا مادي جسم د رڼا رفتار نشي اختیارول کوي دا په پړق کوي ځکه دوی چې دا بر فضا ته ځي دوی چې دا کم کپسول جوړوي دی کې دونه دا پاور والای کنه په دې چې دا دونه لکونو ډالر خرچ کیږي د لپاره د فولادو دغه جوړوي دی د لپاره دا وردې جوړوي چې دا ونه شي شي هلته بالکل پلاستیکي دا کله چې موږ د وخت او یاد فاصله پیمایش کوو نو اضافي حیثیت سره کوو گویا د کائنات په مختلفو مقاماتو کې وخت او فاصله دواړه په پیمایش کې کمی زیاتی ممکن ده. د مکان د بدلیدو سره زمان په تګ او رفتار کې کمی او زیاتی هم ممکن دي. آینسټاین دا هم ثابت کړل چې مادي جسم د لپاره دا ناممکن دي او کله چې تا د کله چې موږ به د وخت د رفتار نه راوځو چې موږ څو د رڼا رفتار سره لاړو کله چې د رڼا د رفتار سره تا وخت شروع کو پتا باندې مکان او زمان درېږي عمر کې به اضافواله به نه جی دا ځکه نیوټن ویل چې د مرګ نه ځان خلاصول غواړم خو د رڼا رفتار ما ګوره موږ د ته چې دا پیریډ وستا اټومیټیکلی چې موږ د قانون د طبیعت لاندې موږ د جبر لاندې د څو یو سکند ځان مخکې کولی شو نو وروسته په دې کې لږ وخت لږ اختیار راکړی دا موږ ځان نه خلک څه کوي خپل خواهش پرستۍ پسې روانې انسان ته خو لږ په دې فرقیاتو کې لږ سوچ وکړه په دې ساینسدانانو ته د نظریاتو نور عقل به دې رانشي چې الله تعالی څومره لوی ذات دی او یو جسم چې کله په دوه مختلفو رفتارونو کې حرکت کوي نو هغه د هغه حجم او کمیت هم هغه تناسب سره غټوالی او کموالی راځي. د رڼا د رفتار عدم حصول دی زړه بس د نظریه د اضافت دا نتیجه حاصلېږي که کوم متحرک جسم په انتهایی تیز رفتاري سره سفر کوي د هغه جسم د اوږدوالي صفت کې کموالی راځي. چنانچه د رڼا د 10% رفتار سره هغه د هغه جسم په کمیت کې د هغه جسم د عام کمیت نه 0.5% اضافوالی راځي او د روشنايي او یو څنګه یو جسم چرته د رڼا 90% رڼا سره سفر کولو نو جسم کمیت بچنده کیږي او د هغه حجم په نسبت پاتې شي. د کوم جسم رفتار چې د رڼا د رفتار ته قریب ورسېږي نو هغه جسم په کمیت کې په تیزی سره اضافوالی راځي. د کوم په وجه چې رفتار کې د مزید اضافې لپاره توانایي ضرورت پیدا کیږي. د دې اصل سبب دا دی کوم څیز ته چې د خپل حرکت نه کومه توانایي ملایږي توانایي د هغه څیز په کمیت کې جمع کیږي د هغه په سبب د هغه څیز په رفتار کې اضافه والی مشکل کیږي. مثال د کوم راکټ 1,67,000 میل فی سکند سره 90% د روشنايي رفتار سره 10 کاله سفر وکړي نو په هغه کې چې کوم انسان موجود وي دغه په عمر کې په وخت د نسب رفتار مطابق یعنی وخت نیم زیاتېږي دغه په عمر کې یعنی محض 15 کاله اضافه شوی او کوم انسان چې سفر 10 کاله کړي خو د عمر بس شي 15 کاله او کوم انسان چې د خلایي جهاز د عمر والا پسمکه باندې دا چې 10 کاله اضافه والی شي کوم انسان چې په راکټ کې موجود دی د هغه په خپل همزولي د 15 کاله وړوکې پاتې شي. د دې وجه دا ده چې د انسان په جسم کې محیر العقول رفتار سره د انسان د زړه د هډکن او فشار خون بلکې د انسان په نظام انهضام او تنفس سره هم ستواله راشي. د کوم چې لازمینه دا کوم چې لازمینه نتیجه دا کیږي چې د هغه انسان په عمر کې بزیاتواله او رفتار کم شي او که د رڼا 90% رڼا حاصلولو سره چې څنګه د وخت رفتار نه پاتې کیږي همدغه شی د جسم حجم هم راغون شي او صفات که چېرته کوم مادي جسم د دې نه هم زیات رفتار حاصل کړي د هغه په حجم او په هغه باندې د تېرېدونکي وخت په رفتار کې به هم هغه تناسب سره کمال راځي. په دې نظریې د ټولو نه دلچسپ او قابل غور نقطه دا ده بالفرض محال که کوم مادي جسم د رڼا 100% رفتار حاصل کړي نو په هغه جسم کې به د وخت رفتار نامحدود شي او د هغه جسم په کمیت به ډېر زیات والی راشي او د هغه جسم به راغونډ شي او صفر به شي گویا جسم به فنا شي. دا هغه میزان دی د کوم په بنا چې آینسټاین د دې نتیجې ته رسیدلی دی چې هیڅ کوم مادي جسم هم د رڼا رفتار نشي حاصلولی صرف رڼا او لمر
لهرونه د کوم چې حقيقي کمیت نه وي هغه محیر الرکوع رفتار سره سفر کولی شي نظریه د اضافات چې د مطلق وخت وجود نه دی موجود بلکې د هغه په ځای د هر چیز او فرد خپل اضافي وخت وي د کوم د پیمایش انحصار چې په دې باندې وي چې د هغه چیز په کوم مقام کې دی او په کوم رفتار سره حرکت کوي. دریم د نظریه د اضافت وضاحت شابه په آسان الفاظو د دې وضاحت تاسو کوو. په آسان الفاظو کې په دې تاسو کوی نشوي خو په دې پوه شئ. په آسان الفاظو کې د نظریه اضافت وضاحت دا دی چې د نظریه درې دغه مظاهر دي دوستانو. اول نمبر د وخت ډایلیشن دی د وخت لچک مطلب د وخت لچک دی یو شو د ماده زیاتېدل دریم نمبر فاصله راغونډېدل او کمیدل. اوس وره د شلمې صدۍ پورې د اکثر ساینسدانانو د نظریه و چې ماده نشي پیدا کېدلی او نه ختمولی شي البته ماده په شکل کې تبدیلی او راوستل کېږي کوم ته چې قانوني بقایي ماده دی وای ماده کوم چې قانون بقای ماده وایي دوستانو ماده خپل شکل تبدیل وای وشي لیو اف کنورسیشن اف میټر وای ماده خپل شکل تبدیلول شي لکه د وګونه برف واوره جوړېدل یا د بخارات جوړ شي لیکن کله چې په کال 1905 کې آینسټاین خپل نظریه د اضافت پیش کړه دا د مخکې دا نظریه شاو فاصله وګرځي تیوري اف ریلیټیوټي پیش کړی دا د مخکې نظریه باطله وګرځیدله د نظریه په بنیاد آینسټاین د رڼا رفتار معلوم کړی چې د رڼا رفتار دی 3 کیلومتر فی سکند یو مادي جسم هم د رڼا د رفتار نه زیات رفتار نشي کولای. دویم د کوم جسم په توانایي کې اضافه والی همیشه د هغې په کمیت یعنی ماس کې د اضافي سبب جوړیږي. مثال د رفتار کوونکي موټر کار کمیت یعنی ماس د ولاړ موټر نه زیات وي. دا کوم گاډي چې روان وي او کوم گاډي چې ولاړ وي دا کوم گاډي چې روان دی وي دغه زیات دی وزن دی دغه نه کوم چې ولاړ دی. دریم د رفتاري سره د سفر کوونکي متحرک جسم په اوږدوالي کې کمی راځي هغه سم طرف ته کوم سم طرف ته چې د هغه حرکت کوي اوږدوالي کې کمی راځي هیڅوک هم نشي معلومولی شابه هیڅوک هم نشي معلومولی چې وخت څه څیز دی لیکن د وخت یا د زمانې د اهمیت نه څوک انکار هم نشي کولی. د وخت په مدد سره څیزونه اندازه کیږي لیکن د وخت درست ماهیت تر اوسه پورې چا نه دی پیژندلی. د آینسټاین نظریه اضافت په باره کې ویل کیږي چې په وخت باندې تیز رفتاري اثر غیر معمولی وي. هر انسان د وخت متعلق یو حد پورې خپل معیار لري. د هغه نقطه نظر سره که وګورئ نو چاته به د سست نسبت کیږي او چاته به د تیز. هر دویم انسان کوم چې د بل انسان د مختلف رفتار سره حرکت کوي د هغه بل انسان د مختلف سوچ کوي. آینسټاین نظریه د اضافیت حل کولو طریقه یو د ام نه مراد ماس دی د ای نه مراد دارګ دی توانایي د مطلب او د سی نه مراد د رفتار سکند وي. ماس ام تباهی نه پیدا شوی توانایي ار چې د ریاضي مساوات MC2 مطابق راځي نو کچیرته کمیت ماس په ګرامونو کې واخلي نو توانایي ای کې او رڼا سی کې 3 لکه کیلومتر فی سکند وي واخلي د دې ماده د فنا کېدل نه چې کومه توانایي حاصلېږي د هغې مقدار به ډېر زیات وي. کچیرته ستا د کور بجلی بل یو سل خرچه یونټ خرچه وي هغه توانایي به ستا د 100,000 کلونو پورې کافي شي. په اټم بم کې هم داسې وي چې په هغې کې توانایي ډېره زیاته وي. دا دې ګوره د اټم بم چې جوړېږي د دې نه دی څه کې د مادې له حرکت ورکوي مطلب دا دی په پښتو کې چې د مادې له چې څونه حرکت ورکوي دغه توانایي زیاته پیدا کیږي. ماده ما یو نو د حرکت د وجې د کې دوره پاور راځي لکه جاذبه هوا انځي جاذبه هوا نو د سره چې د مرغۍ ولګي دا ولې دا کیږي نقصان کوي د دې وجې چې هغه د رفتار سره د سکه کې د په دغه وزن کې زیات شوی دی نو دا مطلب دی. خطا او د ساينس خبرې د صرف تاسو څنګه سره بیانو اوس واضح د علم فلکیات دا ان شاء الله سبا وایي. واخر دعوانا